مگدے سو کوئی سوئی دا ګورې د الله خبرې دي ښه دا د الله خبرې دي او چې کله مو قرآن بیانېږي نو تاسو د دې په اورېدو په بیان کې د ویلو په بیان کې شور کوئ او الله رب العزت فرمایي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ در الله اعلان دی او هغه د کافرانو اعلان الله فرمایي چې کله دا قرآن لوستل کیږي د توجه سره کینه او دا اوره الله وی توجه سره اوره خاموش کیږي وتا او کافرانو وی دا موره دا الله ومنو که د کافرانو ومنو الله چې دا الله منو قرآن ته بکینو د قرآن درس به اورو دې سره جون کې انقلاب راځي برکات راځي بیا خوش قسمت ډېر خلک چې هغې کې دا ذمهداري او دا احساس ورته چې زه دا قرآن زده کړم نو هغې د دې لپاره انتظام کوي ځان ته د استاد ما پسې مخکې د مردان نه څه کسان راغلي وو وایي موږ له به یو ګنټې ته درس ته راځئ او خو پوره تنخوا به درکوو ما ته یې زه په خپل کلي کې بې تنخوا خوشحاله یم بعضې خلک ځان ته استاد ګوري تاسو خوش قسمته یې خدا یاد وساتئ محترم چې موږ ګورې ناقدري ونه شي ښه که د کومو خلکو نه د دې قرآن د درسونو د دې حق پرستو علماو ناقدري شوي که نه دا یاد وساتئ د دې په نسلونو کې به حافظ قرآن عالم پیدا نه شي چا چې د مصلي سره د منبر او محراب د قرآن درسونو سره د حق پرستو سره چیړي لکه یې ناقدري او بې قدري د دې په خاندان نه په نسلونو کې بچتا حافظ قرآن عالم قرآن پیدا نشي څونه غټه بدبختي ده او چې د چا زړه کې د دې قرآن سره د درسونو سره د علم سره د دې سپینو سپینو خبرو بیانونکو سره پړه کې مینه یې که نه ګوره الله پاک د دې په نسلونو کې په اولاد کې عالمان حافظان قاریان پیدا کوي دا داسې عظیم الشان کتاب دی مونږ نه به ناقدري سي محترمو زه کله کله سوچ کوم مې مونږ ورې ډېر ناقدره یو مونږه چې نن بچې په سکول کې داخله وو او بیا دا انګلیش میډیم کې داخله وو د هغې دپاره زوم درخواست هم لیکو چې دا ماشوم را داخلم کا بیا دا میاشتې فیس هم ورکوو د داخلي فیس هم ورکوو که بچی مو لرې داخلي د کنوینس فیس هغه هم جمع کوو ماهانه د ګاډي د سورلو بیا په دویم ټیم کې د ماشومانو د ټیوشن فیس هم جمع کوو هلته کې بچو ته مو څه ښیي ټوینکل ټوینکل لړلي سټار دا ورته وایي که نه پین مین پنکاو کیټ مین بیل د هغې دپاره څه دونه کړاو دلته راته الله ښیي د الله قدرتونه راته بیانېږي ایمان راته بیانېږي آخرت راته بیانېږي رسالت راته بیانېږي او ورسره مینه کېږي راځئ ایماندارو د دنیا آخرت کامیابي ده راځئ محترمو دې کې سکون دی دې کې اطمینان دی دا زموږ ذمهداري ده او دلته زما او ستاسو رویه ده زما او ستاسو رویه ده دا قرآن مونږ دغه ټوینکل ټوینکل نه سپک ګڼلی دی دا مونږ هغه CAT کیټ د هغې نه مونږ سپکو ګڼلو هلته پې څونه پیسې ورکوو دلته که چېرته میاشت پس بیل راشي او بیا دا ګراني ده مهنګایي ده نو بیا په دې کې چې لږ بیل سیوا راشي او جماعت کې مشر اعلان وکړي چې ایماندارو بیل د جماعت تندي باندې زغټ تیار راشي ښه لکه دا خو د الله کور دی مړه دا خو د الله کور دی دا خو خپل سعادت وګڼه چې ستا لږ مال لږ صلاحیت لږ وخت لږ بدن د الله په کور کې استعمال شو محترم مسلمانانو مونږ او تاسو ته ناشکري نه ده پکار او ماشاءالله زه خو ډېر خوشحاله شوم چې مخکې به تاسو سونوی د هغې نه په زیات تعداد کې راجمع شوي یې او امید چې داسې په درس کې هم داسې ټول کېنی که نه که نه سیپارې د دوا ته راغلي سیپارې دوا ته پکې بعضې راځي دا هم ښه خبره یې
خو چې یو ځای کې د الله کتاب بیانېږي او موږ خو د ملګرو ته وایو چې بھئی د 10-12 منټ نه سوا درس مه کوئ. یو به داسې وخو چې موږ به مندوخیل جومات کې درس کوو ماخوتن چې ګینټه درس به مو وکړو ملګرو به وي چې دا خو تاسو نیمه کې پرېښودل او باندې ګینټه یوې نیمې ګینټې ته یې رسوئ. اوس داسې وخت دی چې د خلکو سره ډېر زیات تاریخونه او ډېر مصروفیات او ډېر کارونه هغې ته په دې څه کارونه وي خو جومات دپاره موږ سره ټیم نشته او دا یاد وساتئ محترمو. حدیث پاک کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هغه او کسان به د الله د عرش د سوري لاندې د قیامت پرس سخت عرض گئی. زمونږ استادو په قیامت ایمان دی، زمونږ استادو په قیامت ایمان دی چې قیامت راتلو والا دی. ان الساعه آتیه، یقینا قیامت راتلونکی دی او دا قیامت ډیره سخت ورځ ده. دا قیامت ډیره سخت ورځ ده. یود المجرم لو یبتدی من عذاب یومئذ ببنیه. دا سخت ورځ ده. په دغه ورځ به یو سړی دا مجرم ارمانم کوي چې زه فدیه ورکما په خپلو زامنو سره چې دا زامن دې زمانه والي که عذاب ولا ورکي که هر څه ورسره کوي خو چې زه د دې ورځې د عذاب نه بچ شمه زامن هم فدیه کې ورکوي. ورپسې وایي چې دا مجرم به دا خوښوي وصاحبته التي، او چې دا خپله بیبي هم په فدیه کې ورکي. په دنیا کې څوک داسې نشته دا غټ شرم ګڼي چې زمانه به بیبي په فدیه کې اخیستې کېږي، ښځه به رانه اخیستې کېږي. هلته د قیامت په ځبو چې ښځه دې م رانه والي خو چې د عذاب نه بچ شم. څونه خطرناکه ورځ ده. داسې ورځ ده د قیامت محترمو. د قیامت دونه سخته ورځ ده. الله تبارک وتعالی فرمایي یوم یفر المرء من اخیه. ګوره رور به د رور نه تېښته کوي. دا رور خو دنیا کې ملاتړي، رور خو دې ته وایي چې دا به رور د رور ملاتړي، دا به د رور ملا مضبوطوي، دا به د رور مټې مضبوطوي. په هر مصیبت کې دا رور که د رور سره خپل میز کې تو مې یي که نه په جیدادونو یې خفقانونه وي خو که بل تن په لاس اوچتوي د روره نه برداشت کېږي. ځکه وینه ده یوه. د قیامت په ورځ به دې د دې رور نه هم تېښته کوي. د قیامت دونه سخته ورځ ده. الله تبارک وتعالی فرمایي فهغه ورځ ونضع الموازین القسط لیوم القیامه. دا ټول اعمال به تللی شي زما استاد، دا زمونږ او ستاسو دا خبرې به هم تللی شي. نو زما استاد دا منځونه، نو دا ذکرونه، نو دا درسونه، دا ناسته، د جومات ته راتلله، د جومات دا خدمت، دا ټول به تللی شي د قیامت پر ورځ. د قیامت پر ورځ به اعمال تللی شي، دا ذکر به هم تللی شي. د قیامت داسې سخته ورځ ده. په دغه ورځ به حساب کتاب کیږي. نو فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرا. چا چې په اندازې د ذرې څه عمل کړي نیک یا بد د هغې صله به ملاویږي. هغه به ورته مخامخ شي لږ عمل یې کړی او که ډېره. لہذا محترمو د دنیا زندگی ډېره په احتیاط سره تېرول پکار دي. ځکه ما ورته دې نه وایو، دا دې نه وایو چې دنیا کې مو یو کار وکړ او پټ مې وکړ، نه مې مور خبر شوه، نه پلار، نه مې تره، نه استاذ. ولې هغه ذات چې دی بیا چې کله ورځ د قیامت وي په هغه ورځ به یوم یقوم الاشهاد، په هغه ورځ به ګواهان پیش کېږي. توجه مو شته محترم که نه؟ صرف دعا ته راغلي خو چې دعا وکړو که نه څو خبرې وکړو. یوم یقوم الاشهاد، په هغه ورځ به ګواهان پیش کېږي. په کومه ورځ؟ دا ګواهان به څوک؟ یو ګواهان ملکان. یو ګواهان څه؟ ملکان نه ملکان. ملکان ملکین فرشتو ته وایي کرامن کاتبین. زما ستا په دې اوږو ملایک دي ښه په دې به ایمان ساتو. دي زمونږ ښه او بد عمل لیکي. لیکونکي ملائک کرامن کاتبین که ښه کوو که بد کوو دې یې ریټن کې راولي.
عمل نامې ډکېږي یاره ایک چا پسې پس پسو کا پټ پټ خبره استاد پسې مو پټ پټ پس پسو کا که مور پسې که پلار پسې که گاونډي پسې د ترزوی پسې که مولوي صاحب پسې که مولوي صاحب لګیا دی د بل چا خلاف پس پس کوي چاته ذهن سازي کوي دروغ وایي پراپیګنډې کوي الزامونه لګوي سره د علم خلکو ته دوکې ورکوي سره د علم خلکو ته وایي دا خلک د قبر عذاب نه مني سره د علم په خلکو د کفر فتوا لګوي سره د علم دی پر قواریت خوریا چې زما پاټې کې کوي نو مسلمانې که قرآن زده کې نو که زما پاټې کې او قرآن به پیدا در کوي او که قرآن زده کې او زما د پاټې نه بار وي قرآن مزده کوه دا کفریات غریا دا ملائک لیکي ستا دا خبرې مولوي صاحبه دوی بل ځای به قرآن نه زده کې پیدې نشته دا یاد وساته د هغه قرآن زده کولو پیدا نشته چې د کم قرآن زده کولو پړاوولو والا عقیده صحیح نه یم هغه چاته به پیدا ورکوي قرآن زده کول لوستل پړاوول علم مدرسه درس تدریس چې عقیده یې د توحید ده که داسې زه ووایم نو حق جوړېږي ښه الله اکبر کبیره اے محترمو دا یاد وساتئ دا هم په ریټن کې راځي نو که ته پردې پوله تراشي دا ملائک ځان سره نوٹ کوي که ته پردې خشاک کور ته راوړې نو ملائک ریټن کې لیکي که نه ریټن کې راولي دارنګې که چا پردي سبزي دي راوړله پردي کدو دي راوشوکاو چې ته وې دا خو زمونږ دې پټي ته راوږدي شوي اوس رانګې نو زیلې دې خوا راوړېدلې وې ځان له بانې ګورې نه جي نه دا لیکلي ما یو کتاب کتو یو ناشنا خبرې لیکلې وه ویم نو ته که نه چاته خو به وایو نه که نه وایي نه دي د دین خبره به لکه چاته نه وایو وایو به یو کتاب دی تفسیر دی هغې کې لیکلي وو وی د قیامت ورځ دا یو تن دی ډېر اعمال اجرونه عمرې ثوابونه بلا شی ګټلي دي وی د جنت په دروازه ولاړ دی او جنت په ته نه کولاوي ورته که دا وایي ته خو ډېر لوی بزرګ ولی الله وې وی جنت ته مې راتلو فیصله نه کېږي په دنیا کې مې د چا نه د ګنډلو د استن غوښتې و هغه مونږ سره کور کې پاتې شوی وه نو پای کې جنت ته نه ځم په څه کې استن پخوا به خلک اوښان نه په بډه کېږي دې دور کې خلک اوښان هم په بډه کړه نو چې د ستن د وجې نه سړی جنت ته نه ځي چې د خوري سره سره په جربونو ګیره ده هېڅ غم هم نشته یاره ډېر خلک شته الحمدلله پرون څه کسان راغلي وو وایي دې مونږ خور ته پیسې ورکوو سټام والا مو راوغوښته مونږ ورته وایي چې دوی څنګه خوشحال یا هغه شانته وو ډېر داسې مسلمانان شته په آخرت ایمان شته هسې په ایمان یې وایې دا کم تن چې د خویندو د یتیمانانو د ورونو د خوریونو د خورزو د دې په دیسو غرې ورچولې هسې دا خلک الله مني او دا خلک قیامت مني او دا خلک حساب کتاب مني په دغه ورځ باندې به یاد ساتې یو گواهان په مونږی ملکان څه دا کرامن کاتبین دي د هر څه لیکلو کې راولي د قیامت پر ورځ به تا ته عملنامه درکړي شي اقرا کتابک عملنامه دې ولوله دې کې خو نه تهجد شته نه پکې تلاوت شته نه پکې ذکر شته نه پکې دعاګانې شته نه پکې جړاګانې شته نه پکې تبلیغ ته تلل شته نه پکې درس ته کېناستل شته نه پکې اخلاق ته سری پکې دلته منډه والې دغه ځای د پټي کار دی دغه ځای ځمکه خرڅېږي دغه ځای څاروي خرڅېږي دغه ځای دوکان خرڅېږي دغه ځای نورې پیسې دغلته غټ کاروبار دغلته بزنس دغلته نور غیبتونه تاویلي ماویلي د بچو تربیت نه دارنګې چته په جومات کې پیسه لګول نه په مدرسه کې لګول نه دې کې خو تش دغه څیزونه دي یاره ته به یې ولوله عملنامه تا کوم د اغلا کړې ده هغه هم پکې راغلې ده زنا دې کړې ده نو هغه هم پکې راغلې ده نو که ته په کمره کې ځان ته ناستې مور پلار دې وده دي جمعې دې تا بړسته نه چولې ده او تا سره موبایل دی پکې ګورې ډرامې او فلمونه نو دا هم پکې لیکلي شوي دي نو که ته چا سره لګیا یې غلط میسیجونه کې غلط چیټینګونه کې د شپې نه وخته پورې لګیا یې یا د ځانه جینۍ جوړه کړې ده پرون راته یو تن جړل وي استاد جي یو تنه له ځانه په موبایل جینۍ جوړه کړې وه وایي بلا یې زیلوړې مې ورته وکړې ښه وایي ما دې ته کور وښیه رشتې ته مور پلار در لېږمه وایي په خندا شو چې وایي زه هلک یم جینۍ نه یم
داسې ښه یې ښه داسې ښه یې داسې ځونه دا ګوري لیکلي کېږي م ښه نن تا په موبایل چا سره چیټینګونه وکړه چا سره د ګپې شپې ولګولې هغه ته سکرین شاټ یې ویستې هغه محفوظ وساتل ته دا نه خوښې چې دا دې خلکو ته پته ولګي که خوښې د قیامت پر به ته اقرا کتابک عملنامه پړو عملنامه دې ولوله دې چې ورته ګوري که نه دا به ټوله دنیا ګوري ښه دی وی ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ودا څنګه عملنامه ده دی خو زما وړه ما ملا او لویه ما ملا هلکه زما خو دې سره پټې یارانې غارانې وي نو هم پکې نوټه هلکه ما خو دا میسیجونه کړي نو بیا مې آل ډیلیټ کړي وه و دا هم پکې راغلي دي هلته ګورې نه ډیلیټ کېږي ښه دلته تا موبایل پاک کو که نه ته موبایل ته به سافټویر وکړم نو د کور خلکو ته به پته نه لګي ولې د ملایکو هغه چې ځان سره یې رجسټري لیکلي دي هغه سافټویر پای کې چینجز نه راځي هلکه هغه سافټویر بدلیږي نه هغه تا ته بالکل هغه هر څه ښیي مخامخ اقرا کتابک الله یې زموږ په حال رحم وکړي دا داسې مضمون دی محترمو چې دا مونږ صحیح کوي ښه که څه مو خیال دی توبه به وباسو انشاءالله پوه شوې که نه په توبې سره دغه سافټویر اپډیټ کېږي بیا چې توبه وباسو که نه چې ربه بیا به نه کومه ربه دا غلطۍ مې کړي دا موبایل مې غلط استعمال کړی اے نوجوان رورا اے نوجوان بچیا دا خو ستا ځواني ده دا ځواني په صحیح ځای کې ولګوه ځواني دې غلط ځای کې مه لګوه ځکه علامه اقبال ځوانانو ته خطاب کوي وی عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں ځوانان خو به ډېر غټ کار کوي و ته څنګه نوجوانې څنګه زلمې لاس ته دې بنګړې چولې دي ځوانانو لاس ته څه واچوله او بنګړې خو څه کې مړه اوسې خو هغه ویښتو ته څه ریبن دی چاته نمونه یاد دی وګورئ دغه ریبن دی او که ربړ دی دغه یې ویښتو ته اچولي مړه ته چې دنیا ته راغلی وي نو ستا پلار خو خوشحاله و چې منکره ککې راغلې هغه ته څه پته وي ککې به وروستو ککې کېږي ریبن باچې یاره الله اکبر پخوا چې به د ځوانانو چا سره شور شرغب راغی که نه وی ولې زما د لپلازو څه بنګړي ښکاري څه نه چې په ویښتو کې دغه ریبن اچولي دی به څه وي یار دی به زما د په ویښتو کې ریبن ښکاري څه الله اکبر و دا سکې نو غاړې ته لاکټې او دارنګې دا کارونه ته کې ته څنګه ځوانې مړه د ځوانانو کار څه دی د ځوانانو کار حدیث پاک کې راځي هغه ځوان دی به د الله د عرش د سوري لاندې چې د بندگی د خپله زندگی د خپله ځواني د الله په بندګۍ کې تېره کا په ځوانۍ کې عبادت د ډېره سره دي ګورې ځواني دې تباہ برباد نه کیے کوئی کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو ہوئی کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو دا آغا چاہتا ہوئی چې دا کله ځان سره یې پلان کې دل جلے او کله وی اے دل تو پاگل ہے کنه لکه ستا له پسه پاگل دی نو کله دارنګې داسې دا زړه به جوړ کړي او غشي پکې راښکلي خیال مو کړي نو کله یې په لاسو جوړ کړي کله یې په کاغذونو جوړ کړي کله یې په سټیټسو ورکړي وی دل تو پاگل ہے یاد ساتا کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو مړه په خلکو دا خپله ځواني مه خورې کوه تا ته الله د ګلغوندې ځواني درکړې ده دا یارانو غارانو کې مه لګوه دا خپل صلاحیت استعداد طاقت دا په یارانو غارانو کې مه لګوه کله یو خوا خوشي کله بل خوا کله لوپری او کله څه او کله څه او کار دې ویلیا ټیک ټاکو ته څه ده دا ټیک ټاک دې که څه دی هلکه د ټیک ټاک کا زمانہ ہے ښه نو بیا څه کې کله یو ترتیب سره او کله بل ترتیب سره دا یاد ساتا وہی کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو تالا چا ځواني در کړې ده دا ځواني دې مړه د هغه ذات دپاره ولګوه ځوانۍ کې به دې برکتي ځوانۍ کې به دې رحمتي د الله طرف نه ځواني مه تباه کوه خبره څه روانه وه شاه به اوس وویله
وکسان نه جی نه خبر سره روانه وه د گواهان قیامت د ورځې څه اوس خبر رایاده شوه که نه خبر رایاده شوه که نه د قیامت په ورځ باندې به ګواهان وي یو ګواهان به څوک ملکان دوه ملائکه ملکان نو بل گواه به زمان بل گواه به څوک زمان مطلب زمانہ دا وقت دا ټایم چې په کوم وخت کې دې کوم کار کړي دا وخت به الوی دا وخت چې په دې ټیم کې د دا کار کړو په دې ټیم کې د مور پلار ته برن شوی و په دې ټیم کې د په مور پلار سترګې راځته وي په دې ټیم کې د مور پلار ته جوابونه کول نو په دې ټیم کې د مور پلار زړه هزار کړي و په دې ټیم کې د داغلا کړي دا زمان دا وخت به الوی سو گواهان درې سو گواهان شو اے محترم مسلمانانو نو سلورم گواه وره مکان سلورم گواه چې دا نن د شپږشتمې پارې په ابتدا کې چې کومه خبره ده چې دا د ملګرو په ذهن کې د قیامت پر ورځ به مونږ گواهان پیش کیږي نو دوه ملائک شو بل زمان نو بل گواه مکان په کوم مکان کې دې سجده کړې ده دا بم الویه اے ته ګرځېدلې یا هغه تر پارګر په صحراګانو کې هغه د سینو بلوچستان په دشتو په میرو کې ګرځېدلې بستر دې پوګه ګرځولې ده تبلیغ د پاره تلې یا هغه دشتې بم گواہی کوي هغه بیان نه بم گواہی کوي دارنګي هغه غرونه بم گواہی کوي دارنګي تراتلی مسلمانان قرآن ته نکې ناستا تازان سره قرآن راوړو او وړو دې پترخ کې دې قرآن نیولې و دا مکان دا تا چې کم قدمونه غستا دا تا چې کم دې کې ناستی دا تا چې درس کولو اے مولوی صاحبہ دا مکان ستا د درس با ستا په حق کې د قیامت پرز باندې گواہی کوي اے محترم مسلمانانو دلته درس کېده او ته داسې پکې صحرا ته وتې داسې لغون ته په ټور باندې وتې داسې لغون ته خپې دې ازادولې قرآن ته نه راتلې دا به هم ګواهي کوي که نه دا لارې به ګواهي کوي چې رب په دې ځای قدمونه کېښوده دې ځای کې دې کور کې ناستو موبایل ته ناستو ټلویزیون ته ناستو پروګرامونو ته ناستو یارانو دوستانو سره اجرو بیټکونو کې ناستو او ګوره دې خوا د قرآن درسو دې ته نه راتلو څو ګواهان شو کم که بوای شابه زوت کې ملکان بیا زمان بل مکان نو اے محترمو نو بل گوام وره الارکان بل گواه څه شو د انسان د بدن د خپل اعضاء د قیامت پرز با الله فرمای په دې خپل بو ته مهر لګم کنا نو د الله سپي به گویا شي دلته هم ځان ډیر ځان نیکان او برګان او ځان ډیر چالاکم کو چې موږ ډیر استغفر الله دا یاد ساته الارکان سو گواهان شو الارکان دا لاس او خپې دا لاس به وي ای ربا ګوره دې سړي په مونږ غلط کارونه کوله دا خپې به وي رب دې په مونږ غلطو ځایونو ته تلو او بل الرحمن الرحمن اللهم داسې ذات دی وکفا بالله شهیدا اللهم کافی دی گواه الله داسې ذات دی لا یخفی علیه شیء د قیامت ورځ د محترم دا د قیامت حالات په دغه ورځ کې به سخته ګرمي وي نو په دغه ورځ کې به هر سړی په خپلو خولو کې ډوب وي نو نبی علیہ السلام فرمایي خو څو کسان دي څو قسمه کسان دي دا به د الله د عرش په سوري کې په هغه ورځ به نور سوري نه نو هغه ګڼ قسمه کسان دي خو چې مونږ د چا تذکره کوله هغه تندې چې جومات سره زړه تړلي یا چې کوم دې سره زړه تړلي جومات سره د جومات غم دی ورسره زمونږ سره د کور غم نه زمونږ په کور کې په المارۍ کې چې یو پلیټ داسې ښکته پروت وي غم په ډسپلین سره یې او یاره جومات دی چې ته یو ورځ جومات کې د جارو والا دی چې رام شي غریب دی په دې نیمیږي چې په خپله د موټر بټن راښکته کړي چې موټر روان کړي خیر ته خبرانه ده بعضې مسلمانان داسې الله دا توفیق هم نه ورکوي چې څوک چې بټن ووایي چې موټر روان کړي چې په دې خلک اودس چاردام کړي دی چې راشي هلکه موټر دی نه روان موټر روان کړه ادر به راشي بازار لکه راشه وګوره
موټر روان کا یا لږ ایثار شه ډیګې ډکه شو په خپله یې بند کا ته په خپله توفیق نه میلاوي نو بیا راشه وګوره دا مسله ده دا لږه بار وڅنډه راوڅنډه خدمت دی نو وګوره جومات کې لږه جارو وخه چټایانې برابر که ځان له څه کار وګوره نو وګوره په جومات کې لکه بلب کوم دی خراب دی چېرته وګوره د تار مار خو نه دی خراب شوی ځان له پکې کار وګوره په خپله چې جومات سره زړه تړلي یا دا به د الله د عرش د سوري لاندې یا کور ته لاړې په تا سات اوږدېږي چې کله به اذان ویلې کېږي جومات ته لاړ شمه د اذان نه مخکې جومات ته راتلل پکار دي د اذان نه مخکې نشي راتلی نو د لمونځ نه خو 11 منټه مخکې جومات ته راشه ما تا کله راځو خاص کر جمعې په ورځ چې بس استاد جی الله اکبر کوي که نه اب که 2 منټه پاتې مخکې یو جومات کې یو مشر تن راغی چې ویې کتل لا 15 منټه پاتې واپس کور ته لاړو یا 15 منټه ډېر شي دي دا جومات سره زړه تړلی شو محترمو جومات سره مینا جومات سره زړه تړل هغه مونځ وایي مونځ نه دی چې ته راغلی په مونځ دی الله اکبر دې مونځ کې به توجه سي دا یاد وساته جومات ته راغلی کوشش دا کوه نو په اودس چاردام کې راځه مسجد ته راغلی نو 2 رکعته نفل وکړه نفل دې وکړه اوس کښېنئ سترګې پټې کړه داسې او سوچ کوه چې اوس به 15 منټه پس 8 منټه پس الله ته ودرېږو مونږه په جمع سره به ودرېږو الله له به مناجات کوما نو سوال به کوما الله ته به راټیټېږم الله له به د خپل تندي په دې خاورو په دې ځمکه لګوما دا توجه مخکې نه برابروه چې ته ودرېږي بیا که نه چې الله اکبر کې ډېر په ښکلي انداز سره او که نه بس راځي به دې درز الله اکبر په 1 منټ کې مونځ کوه محترمو دا پیغام مونږ ته قرآن کریم را کوي دا چې کوم صورت دی د حوامیم 7 نه د دې په اول کې هم ترغیب القرآن دی چې تنزیل الکتاب من الله دا کتاب چې دی نو دا عام کتاب نه دی دا خط چې دی دا د عام تن خط نه دی دا د ملک د صدر نه دی دا د کرنل او د میجر نه دی من الله دا د هغه الله د طرف نه دی دا خط چا طرف نه دی دا الله د طرف نه دی او هغه الله دلته 2 صفتونه ذکر کړ العزیز چې ته د الله دی خط ته توجه نه ورکې هغه ذات ګورې ډېر زورور ذات دی دغه د مقابلې څوک نشته هغه چې زورور دی په تمام کائنات کې والله غالب علی امره هغه زورور ذات هغه عزیز عزتونو والا ذات هغه سره دوستي ولګوه هغه بادشاہ سره دوستی ولګوه پرېږده د مخلوق دا دوستی مړه پرېږده د مخلوق دا یارانې الله ته پټ پټ ووایه ربه زه د سره دوستي کومه ما خپل دوست وګرځې هسې په ایمان یې وایې بیا دوست ته مصیبت رسول غواړي بیا دا د دوست خبره مني که نه مني نو چې ته بیا وې ای ربه دا بیماري مې ده ربه زه خو ستا دوست یم اے رب دا بیماری میں دا رب دا ضرورت میں دے رب نو دا حاجت میں دے اے زما اللہ دا مشکل میں دی نو دا پریشانی دراتا رب یواز دی تا توے ما بلچاتے نوے ما نو اللہ خودے غیرتی بادشاہ دی نو اللہ سربا دوستی کوي انشاءاللہ دا الله په لاس کې بل دوستي لاس ورکو وغمو دا چې الله سره مو دوستی ولګولا نن به دې مجلس کې دا پس بلزله کې وایو چې ربا نن نه بعد به زما تاسو سره دوستی څنګه مو خوښه چا د الله سره دوستی خوښه لړه د اخلاص غوړې ګپ نه چې موږ هغه ذات باره کې وایو چې اسې د منافقت دوستی که نه داسې دوستی نه هغه یو تن ته دوست راغی ولې وډباو بس لاس کته کې دونه ډېره مضبوطه دوستي هم نه وه هغه یو تن راغی ولې وډباو د دوستو دې لګیا د ښځې ته وایي دا بې غیرته دا بې خونده دا د دا راتلو ټیم دی بلا کنځل وینا چې بار وروته او په خیر وایي اوس مې د بابي سره ستا ذکر کوو نو بابي سره خو ذکر کوو اوس غیبتونه کنځلې کول یو خو زما او ستا دغه دوستي که نه نه الله منافقت نه خوښوي اللہ وی دو رنگی چوڑ دو یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا دانا چی منگوایو چی خوش رہے رحمان بھی راضی رہے شیطان بھی چی اللہ مرانا خفنی چی خوچی شیطان بابا مرانا خفنی شی نا دا شیطان دی اختیرڑو چی دا شیطان دی ملامات شی خوچی زمونگنا اللہ خوشا لیا سارا جہاں ناراض ہو پروان چاہیے دا طول دنیا دی خفینو خفدیا
सारा जहां नाराज हो परवान चाहिए, मद्दे नजर तो मर्जी रहमान चाहिए। वही फले तक तहलू वल हयात मरीरा, वले तक तरद्वा वल अनाम गिजाबू, फले तल्लजी बेनी व बेनक आमिरुन व बेनी व बेन अलआलमीन खराबू। अल्लाह ढेर जोर और जात दे नो अल हकीम हर कार्य द हिकमत न रख दे। अल्लाह दे मोंग तासु द अमल को तौफीक नसीब की। मा खुदो ने इरादा नो में 15 मिनट के बाद यो आयत हुआ उस्ताद को तवज्जो मिना इखलास अगे जमाना ज़ियात वखवागस्त। अल्लाह उस्ताद द खुलूस और उस्ताद दी दिन सर मीना दा पखल दरबारी आली के कबूल और मंजूर की और दे के दे अल्लाह द कुरान दे दस्त नूरम दवाम और की। अल्लाह दे मोंग किसो कतारो दरसनो रिवाजुनो बिदात और बिदतियानो अहले शिरक दे टोल न महफूज साथी। अल्लाह दे मोंग कुरान और सुन्नत सर पढ़ की मीना मोहब्बत पैदा की। अल्लाह दे मोंग आखिरत की दरूद शरीफ हुआ दुआ वाली मंदा।